نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. د سورة آل عمران اول رکو تیر سو په هغې کې الله جل شانه د توحید مضمون بیان کړي. د توحید د مضمون په دلایلو کې بیا 15 دلایل پیش کړل. په هغې کې د عیسایانو ردم وکړي، د نورو جاهلي قومو رد هم وکړي چې د خدای په باره کې دوی کوم غلط تصورات دي. بیا د محکماتو د متشابهاتو تفصیل مخته راغلی، تعارف، احکام، هر څه مخته راغلل. اوس دا د سوره آل عمران دویم رکو ده. د دې آیاتو د ترجمې او د تفسیر څخه مخکې د دې پس منظر پیژندل ضروري دي. په مدینه طیبه کې چې کوم یهودیان دي، دا یهودیانو ډېر اثر رسوخ درلودی، سره د دې چې دغه یهودیان د مدینې اصلي باشندگان نه وو. دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم څخه 400 کاله مخکې تقریبا مدینې له رالو چې په هغه ټیم کې یثرب بلل کېدله، په یثرب کې آباد سو. او د راتګ وجه دا وله چې دوی ویلې آخري نبي دپاره چې موږ کوم معلومات ویلي دي، آخري نبي په کوم ځای کې راځي، د هغه ځای نښانیان ټول په یثرب کې موجوده دي. او د یهودیانو یو ډېر نیک باچا و تبع نومېدی. هغه تبع نبي علیه الصلاة والسلام ته خط لیکلی و. په هغه خط کې د نبي علیه السلام دپاره د نیکو خواهشاتو او د نبي علیه السلام د صداقت و د دې اظهار کړی و. دغه د تبع واقعه والله اعلم حقیقت څو لري مفسرینو ذکر کړی ده. نو دا یهودیان د مدینې اصل باشندگان نو. په مدینه طیبه کې حضور صلی الله علیه وسلم چې رالی، نو د هجرت په دویم کال باندې د مکې د مشرکانو سره یو جنگ ولګېدی. په هغه جنگ کې مسلمانانو و مشرکین مکه ته ډېر ذلتامیز شکست ورکړي. د جنګ بعد چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم برته مدینې له رالی، جنگ خو بدر پر مقام باندې وسو. مدینې له چې رالی نو یې د مدینې یهودیانو ته د اسلام دعوت ورکړي. هغو په جواب کې وویلې چې تا د مکې مشرکانو ته شکست ورکړي، اوس دې زړه پیدا کړي. نو داسې نه ده دیني ته د موږ سره هم هغه رویه کوې، د موږ سره که ستا جنګ وسو ته به د جنګ معنا یې زده کړې. بې تجربې خلکو ولو، د مالو د نفري هم کمي وله، نو تا به هغو ته شکست ورکړي په هغه باندې چې زړور نه سي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویلې چې په دې کې د جنګ دمکۍ چیرې راله، د جنګ خبره چیرې راله. ما خو ورته ته چې کوم دعوت درکوي د تورات او د آسماني تعلیماتو پر بنیاد باندې، د هغو په بنیاد باندې ته زما د نبوت او زما د دعوې او زما د شریعت او زما د کتاب تصدیق وکړي. زه ورته ته دا دعوت درکوم. د دې برته جواب هغه. نو په جواب کې الله جل شانه دغه آیاتونه را نازل کړل. د دې آیاتو شأن نزول بعضې مفسرین دا بیانوي. په دا آیاتو کې د مال او د اولاد نفي الله جل شانه کړې ده، او بیا د مال او د اولاد باوجوده ضلالت او خوارېده بیان کړي دي، په ډېر ښایسته انداز بیان کړي دي. اوس راځو آیاتو له. د سوره آل عمران 10 نمبر آیات دی. په 40 نمبر صفحه کې د درېیمې لیکې اول سر دی. د رکوع او د آیات په درېیمه لیکه کې په اول سر کې شروع کېږي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار. د آیات ترجمه کو. د ترجمې سره به سات تفسیر بیانو چې چیرې ضرورت دی د تفسیر او د تفصیل، هغه به پر هغه موقع بیانو. ان الذين كفروا بشک هغه کسان چې کفر یې کړی دي، عمومي کفار مراد دي. لن تغني عنهم اموالهم، د دوی دپاره به ګټه نه کي و د دوی مالونه، ولا اولادهم، نه د دوی اولادونه، من الله ای من عذاب الله، د الله څخه یعنې د الله د عذابه څخه، شیئا یو شی قدرم، یوه خشه قدرم ګټه به نه کي ور. و اولئک هم وقود النار، دا هغه کسان دي چې د جهنم ایندن دي. په دې کې الله جل شانو دا بیان کړی ده چې د مال و د اولاد په وجه باندې انسان خپل آخرت برباد کړي، دومره مغرسي چې بیا د الله احکام ته غوږ نه نیسي. دا نه دي په کار. مال و اولاد چې دی دا بیکاره بې ثباته شی دی،
د آخرت د بربادۍ تر حده سړی ځان نه کې رسوي. د مال او د اولاد دومره ضرورت، دومره محبت خود پکار دی چې څومره په جایز حدودو کې دی، څومره د انسان د دنیا د زندګۍ او د معاش او په دې حساب د اسباب دنیا ده، په دې کې چې څومره ضرورت دی هغه ټیک دی. لیکن پر دا نیت کښېنستل چې بیا به موږ ته د مال او د نفرۍ د ډېرېدو په وجه باندې ملګري میلاو سي او رعایت به میلاو سي، دا نسي کېدلی، د مال او د اولاد په وجه نسي کېدلی. بلکې د بعضې د جاهلي اقوام د یو عقیدې تردید هم په دې آیات باندې الله جل شانو وکړي. عقیده یې دا ده چې که چیرې اولاد د مور و پلار د مړه کېدو بعد په مور و پلار پسې خیرات کوي، نو که مور پلار پر کفر مړه سوي وي خدای پاک مغفرت کوي. دا د بعضو هندوانو او د نورو مشرکانو قومو عقیده ده. د دې عقیدې تردید هم کوو. او دغه د مال د اولاد په وجه باندې انسان ته ګټه نه رسېدل د الله د عذاب په مقابله کې، که چیرې د الله د طرفه څخه د عذاب فیصله وسي دا یوه ګټه نه کوي. د دې دپاره د تاریخ څخه الله جل شانو مثال پېښوي په دغه روان آیات کې. کدأب آل فرعون، لکه څرنګه حالت و معامله چې وله د فرعون د آل، والذین من قبلهم او د هغه کسانو چې د فرعون څخه مخکې دي. دا خلکو هم د مال او د اولاد په وجه باندې یوه ګټه نه وه موندله چې کله الله د عذاب فیصله وکړه. کذبوا بآیاتنا، دوی زموږ د آیاتو تکذیب وکړي، یعنی دروغ یې وبلل، ایمان یې نه پر راوړي. فاخذهم الله بذنوبهم، الله جل شانو د دوی د ګناهو په وجه باندې د دوی ګرفت وفرمایي. والله شدید العقاب، الله ډېر سخت پکړ کولو والا، سخت سزا ورکولو والا دی. اشه په دا آیات کې د فرعون د آل خو نوم واخیستی او د نور کفار ټول خالي په دا لفظ زیات کو، او د دوی څه چې مخکې چې کوم کافران دي، د فرعون د آل څخه مخکې چې کوم کافران دي هغو هم دا چم وکړي. د دې وجه څه ده؟ نو وجه دا بیانیږي چې ګوره مال او د دنیا اسباب چې ډېر ولو په صحیح معنا هغه د فرعون غډیر، او د مالو د اسبابو په وجه باندې د الله د عذابه څه که چاته ګټه رسېدلی، د الله د عذابه څه بچاو کېدلی، نو به فرعون ته سوی وی حالانکې نه دي سوي. او بل غټه وجه علما دا بیانوي مفسرین چې د فرعون هلاکت یو دارنګه معامله ده چې مسیحیان، یهودیان، مسلمانان ټول یې مني، ټول په خبر دي، د ټولو زړه ته تېره ده. نو دا یو ډېر ښکاره مثال ولو، ډېر ښکاره حواله وله. په دې وجه د فرعون نوم واخیستی، د فرعون د آل. او نورې په والذین من قبلهم، د فرعون د آله څخه مخکې چې کوم کفار دي هغه ټول یې په دغه کې یاد کړل. دا ټولو کذبوا بآیاتنا فاخذهم الله بذنوبهم. الله وایي زموږ د آیاتو څخه مراد معجزې دي یا د کتابو آیاتونه دي، د هغو تکذیب یې وکړي، دروغ یې وبلل، ایمان یې نه پر وراوړي. الله جل شانو د دوی د ګناهو په وجه د دوی ګرفت وکړي. والله شدید العقاب، الله ډېر سخت سزا ورکولو والا دی. په دغه آیات کې په تېرو رکوع کې هم دا ځای ذکر سو د مسیحي اقوام یعنی د عیسایانو او دارنګه یو څه نور مشرکان قومونه دي، هغه وایي چې الله جل شانو دارنګه رحیم ذات دی، لکه یو قسم بې بسه د خپل رحمت د جذبې په مخ کې بیا بې بسه سي، دارنګه بې بسه سي. د عیسایانو خو دا عقیده ده چې بیا الله و بندګانو ته د عذاب د ورکولو د پیغور څخه د ځان بچاول وغوښتل، او عیسی علیه السلام یې صلیب ته وخېځاوه. عیسی علیه السلام دا کفاره ادا کړه. عیسی علیه السلام خو هم د دوی په نیز نعوذ بالله د خدای پاک جز دی، نعوذ بالله من ذلک. نو هغه کفاره خدای پاک اوس بندگانو ته عذاب نه ورکوي. هغه عیسی علیه السلام چې کوم تکلیف پر ځان تېر کړي بس هغه د دا ګوتو کفاره سول. دارنګه رحیم ذات دی چې د خپل رحمت په مقابله کې بس اوس بې بسه دی، داسې خوارکی دی، څه کولی نشي. الله جل شانه وایي نه، د مجرم او د ظالم ګرفت کولو والا عادل ذات دی، او د مهربانه او د ګناهو د بخښلو د جنتو د ورکولو والا دی فرمانبرداري په حالت کې چې بندگان فرمانبرداري بیا جنتونه ورکوي، او چې مجرمان ظالمان بیا د هغو ګرفت کوي. مخته ځو. قل للذین کفروا، ته ورته ووایه هغه کسانو ته چې کفر یې کړی، یعنې دغه د اولاد د وجې ګټه نه رسېدل، دی نه ایستي دا خیال چې دا نو په آخرت کې کېږي، په دنیا کې به هم دغه وي، په دنیا کې به هم ته وویني چې مال او اولاد او نفرې به مې ډېرې، بیا به هم ګټه نه کړي، در مغلوبه به سي. قل ته ورته ووایه للذین کفروا، هغه کسان ته چې کفر یې کړی دي، ستغلبون وتحشرون الی جهنم، دوی به مغلوبه کېږي او بیا به د جهنم طرف ته جمع کړل کېږي. وبئس المهاد، جهنم ډېره بده ټکانه ده. ګوره دغه آیات کې الله جل شانه د نبي علیه السلام په وخت کې چې کوم مشرکان کفار ژوندي وو هغو ته یې اعلان کوي چې دوی به ګرده مغلوبه کېږي، او بیا دا خلک مغلوبه هم سولو. دا آیات د قرآن د اعجاز او د صداقت او د حضور صلی الله علیه وسلم د نبوت د صداقت یو ښکاره دلیل دی. قرآن دا خبره چې په کوم حالات کې وکړه د مسلمانانو چې کومه بې سر و ساماني وله
هغه چې په هغه وخت کې پر کومه درجه باندې وه و هغه ته چې به سړي وکتل بیا یې د دا آیت معنا ته کتل ذره برابر یې زړه ته نه لوېدله بلکې کفارو خو ښکاره د دې خبرو پسخند وایي او د عقل او د نظر د لحاظه چې به سړي ورته وکتل د انسان زړه و دماغ نه اخیستله چې دغه بې سره او بې سامانه او دغه خوار او دا مسکین او دا غریبان او دا په نس باندې تر اوسه پورې ماړه نه دي دغه خلک به بیا د مکې د مشرکانو رنګه طاقتور د خیبر د یهودیانو رنګه طاقتور د مدینې د یهودیانو رنګه طاقتورو خلکو باندې به غالبه کېږي هغه به مغلوبه کېږي نو که چیرې قرآن غلط وای بس دا خلکو به قرآن په دا خبره کې غلط کړی وای نو چې نیکي غلط دا قرآن واقعي آسماني کتاب دی دا ډېر مخکې نازل شوی دی اوس په 5 کاله کې بیا دا ګردې کیسې ثابت هم سولې دی مغلوبه سول مخته راځو الله جل شانو دغه خبره چې کفار ته وایي تی به په دنیا کې د دې منظر لیدنه کوي چې د مال او د اولاد ګټه تی ته نه ورسېدله دا تی ته په دنیا کې هم در رسیږي د دې دپاره بیا حواله ورکوي چې دا وصلو په غزوه بدر کې دا آیات کې د غزوه بدر حواله الله جل شانو ورکوي قد کان لکم آیة ستاسې دپاره یقینا عبرت دی فی فئتین په هغه دوو جماعتو کې التقطا چې هغه سره مخامخ سو یعنې جنګ یې سره وکړي فئة تقاتل فی سبیل الله یو جماعت د الله په لاره کې جنګېدی و اخرى کافره دا بل کافر و یرونهم دا کافر جماعت خپل ځان لیدی مثلیهم د مقابل جماعت یعنی د مسلمانانو د جماعت دوه ګونه یې ځان لیدی رأی العین دا د سترګو لیده خبره ده دا دی نه دی چې خیال و اندازه ده چې دی تر مسلمانانو دوه ګونه زیات و بلکې د سترګو لیده خبره و چې دی تر مسلمانانو دوه ګونه زیات ولو بلکې تر دوه ګونه ډېر زیات ولو والله لیکن حال دا دی چې الله جل شانو یؤیدو تایید کوي بنصري په خپل نصرت باندې من د هغه چا یشاء چې الله وغواړي د بدر مسلمانان ډېر بې بس 313 کسه او شان دونه لږ و چې څلور پرې ووښ باندې وو دوه آسانو په ګرد لښکر کې وه زیرې ولې هغه اسلحه چې کوم لباس ولو اهني لباس او اته تورې ولې د دې په مقابله کې د مکې مشرکان 1000 یا 900 په هغه کې 200 سواره 200 او 100 په هغه کې دا رنګه سواره و چې لاندې باندې په اسلحه کې پوښلي وو د اوسپنې په لباس کې پوښلي وو د دغه لښکر مقابله د عقل او د نظر د لحاظه په کم اصول باندې سره کوي لیکن دغه 313 غریبان د دوه آسانو والا د اتو تورو والا دا پر هغه لښکر باندې دا رنګه غالبه سو چې 80 کسان جن ونیول 80 جن مړه کړل نو الله جل شانو وایي قد کان لکم آیة ستاسې دپاره چې دی عبرت نشاني ده فی فئتین په هغه دوو جماعتو کې التقطا چې هغه سره مخامخ سو فئة تقاتل فی سبیل الله یو جماعت د الله په لاره کې جنګېدی و اخرى کافرة دا بل کافر یرونهم مثلهم رأی العین دی خپل ځان لیدی د مقابل په مقابله کې دوه ګونه او دا د سترګو د خبره ده رأی العین والله لیکن الله جل شانه یؤید تایید کوي بنصره په خپل نصرت باندې من د هغه چا یشاء چې الله وغواړي ان فی ذلک په دغه بې سر و ساماني لښکر باندې هغه خلک مغلوبه کول چې هغه په هر لحاظ باندې تر زیات ولو او په کمیت او په مقدار په هر څه تر زیات و هغه مغلوبه کېدل په دې کې لعبرة ډېر غټ عبرت دی لولي الابصار د سترګورو خلکو دپاره زموږ ته دپاره درس دا دی چې د مال د اولاد د دنیا دپاره د خدای د احکامو ماتېدی نه کوو په یو صورت کې نه کوو سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد